محکمه زراعت شعبې توسعې مندڼ زمیندارو د سبسایډایز سرو ورکولو افتتاح وکړه. د سبسایډایز سرو باقاعده افتتاح ناظم مندڼ نصیب خان وکړه. د افتتاح په موقع اګریکلچر افیسر مندڼ فضل ربی، اګریکلچر سپروایزر مندڼ ثابت شاه، ناظم ناوګی 1 نیاز علي شاه، ناظم ناوګی 2 سید محبوب باچا، ناظم کوریا بشیر خان او د ماډل فارم سروسز سنټر مندڼ صدر میرعلی خان نه علاوه زمیندار هم موجود وو. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم مندڼ نصیب خان ووی چې محکمه زراعت د ماډل فارم سروسز سنټر په تعاون زمیندارو له د عام مارکیټ نه په ښه ریټ اعلی کوالټي سره ورکوي. هغوی ووی چې د ښه پیداوار دپاره ښه تخم او ښه سره لازمي ده او پکار ده چې زمیندار د تخم او سرې دپاره محکمه زراعت سره رابطه وکړي. هغوی ووی چې د غنمو د کر دپاره محکمه زراعت جدید ماشین راوړی او چې چاته هم پکار وي دی سره دی رابطه کوي. په دې موقع د ماډل فارم سروسز سنټر مندڼ صدر میرعلی خان ووی چې زموږ مقصد د زمیندارو په فی ایکړ پیداوار کې اضافه ده او د دې لپاره موږ اعلی کوالټي تخم او سرې راوړي چې زمیندار ته ریلیف میلو شي او په پیداوار کې اضافه وشي. او زه د دې زراعت ټول سټاف مننه کوم چې مونږ دلته مقرره کړه. ما سره زموږ د ناوګی ولیج کونسل محبوب باچا دی، د کوریا ولیج کونسل بشیر دی، نیاز دی، د بر ناوګی ولیج کونسل. په دې موقع به زه دا وایم چې زمونږ علاقه چې کوم ده دې کې ډېره وچ هم ده او بعضې ځمکې پکې هغه جوړ باراني دي، بعضې پکې د اوبو دي. او زه د دې زراعت والا زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ سره دا لوکل کسان دي چې لوکل کسان دي دې ته زموږ د تحصیل مندڼ ډېره ښه پته ده او د دې کارکردګي چې دا ډېره ښه کارکردګي را ځکه چې زمیندار ته مطمئن دي. نو چې زمیندار ته مطمئن دي نو زما فکر نو موږ هم دې ته د خپل طرفه د ټول سټاف ته خراج تقسیم پیش کوو چې دا د دې علاقه ده انشاءالله تعالی چې دا زمیندار دي دا ټول غریبانان دي د سرې چا سمې نه وي. دا بیا موږ د دې شکریه ادا کوو چې لکه په کم قیمت دین دا سره والا ورکړه. په دې کې غټه خبردار چې په دې کې ګوره په موږ اوس یو ماشین تماشا وکړه چې دغه کې ډېرې خوبۍ دي. یو پیداوار به د دغې ماشین ډېري، تخم پکې کم لګي. نو موږ د زمیندار وروڼو ته دا وایو چې راځئ دلته دې سره رابطه کوئ، دا ماشین چې د چا په کاري نو هغې سره به انشاءالله دې ځي. بل دلته موږ سره زما خیال دی چې 100 ټریکټرې دي، ډایرکټر دغه 100 ټریکټرې دي که نه. په کار دا ده خو په دې کې خراب وي نو زه دوه پکې د کار دي، دا دوه چې کوم دي په دې کې کار دی. نه په کار دا ده چې زما ستا په ریشیشه باندې د زراعت او مشرانو ته دا خواست دی چې دا ورکړي زمیندارو له، دا زمیندار به یې سم کړي. نو تاسو ته هم انکم راځي او زمیندارو ته هم پیدا. یو خو زه دا وایم چې لږ مشینرۍ هسې ولاړې دي نه هسې خرابېږي. نو زه وایم چې دې زمیندارو ته یې حواله کړي لکه څنګه چې دا ماشین یې حواله کړو دا مروانو خو هغه ډرایور پرې جوړ خپلې پیسې ولګولې، انکم به یې جوړ دلته دفتر ته راځي. نو دا هم ښه خبره ده او انشاءالله تعالی چې موږ به هم دې سره اوږه په اوږه ولاړو. زموږ صدر صاحب هم نه راغلی دی، دا داسې سړی دی چې ښه زمیندار سړی دی، په هر څه پوهېږي، په سیاست هم پوهېږي، په زمیندارۍ هم پوهېږي. نو ده نه هم زموږ دا توقع چې کوم د زمیندارو مسلې چې هغه تاسو دې ته مخکې کوئ او دې زمیندارو ته تکلیف نه ځکه چې دا زموږ وروڼه دي او زموږ علاقه ده، زموږ تحصیل دی. نو چې زمیندار فریاد پکې را نه شي نو زه د ټولو بیا ډېره شکریه ادا کوم. دا 3 قسمه سرې چې کوم دا دې نن ورکړئ او د زمیندارو لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې په کم قیمت ورته میلاو شي که نه. غټه خبره د زمیندارو د خوشحالۍ ده، کوالټي ښیي، فصل پرې ډېر کېږي. نو چې زمیندار خوشحاله نه زما چې څومره خیال نه دلته به د ادارې هم ښي او موږ به هم ښیو او دا زراعت والا دفتر به هم زما په خیال دا به ښي. زما به زمیندارو ته هم دا خواهشي چې ښه په طریقه باندې ښه په دغه باندې چې تخمونه به هم ډېر نه لګي، سرې به هم ډېر نه لګي او انشاءالله تعالی چې پیداوار به یو په 3 نه چې یو په 4 به انشاءالله. ځکه چې دې سره داسې دا سرې چې کوم دي دا داسې سرې دي چې دا زما خیال دی بار جوړ نه میلاویږي، څه پکې نه میلاویږي، کمې نه میلاویږي، نو د هغې پیداوار به ډېري. نن موږ ناظم صاحب ته دعوت ورکړو چې هغوی راشي او دلته زموږ د سنټر په دې کې چې څه ماشینرۍ دي یا سرې دي یا د هغې دغه چې کوم ورکوو چې د هغې افتتاح وکړي.
زه د هغې ډېره زیاته شکریه ادا کوم ورسره د چیرمینانو هغه محبوب صاحب دی، بشیر دی، نیاز دی، ورسره د هغې ټول ملګرو ته د هغې ټولو شکریه ادا کوم، مننه یې کوم. څنګه چې هغه د مندڼ په خاوره باندې مطلب چې لکه اوس یو د مندڼ خاوره د هغې د دغه شان دا سنټر هم د هغې دی. په کار دا ده چې وخت په وخت باندې هغې راځي د دې نګراني که څه کمی بیشي چې مونږ ته مطلب دا چې هغه دغه کوي چې هغه کمی بیشي مونږ وباسو. نو زه به ډېره زیاته مننه کوم ځکه چې دا د دې دفتر دی، د مندڼ دفتر دی، نو د ټولو دفتر دی. چونکې تاسو ما نه تپوس وکړو د سرو نو څنګه چې دې افتتاح وکړه مونږ سر یې ورکوي مو، مشینرۍ هم مونږ سره دي، په وافر مقدار کې را سره دي، ټریکټر را سره دي، تریشر را سره دي، نورې مشینرۍ د ګوډونو د کرونو د دې ټولو مشینرۍ زموږ سره دي. نو څنګه چې دې اپیل وکړو زمیندارو ته دغه شان به زه ورته خواست کوم چې مهرباني وکړئ د دې نه فایدې واخلئ، ځکه چې که تاسو فرض کړه 2200-2300 روپۍ بار ورکوئ نو کېدای شي چې دا تاسو ته په 1800 په 1700 باندې ګنټه ولګي، نو دې کې هم تاسو ته 200-300 روپۍ ریډي په ګنټه کې راځي. نو مهرباني کوئ چې د دې زراعت دا مشینري د دې خپله مشینري ده، دا د دې زمیندارو ده، په کار دا چې د دې نه هغوی استفاده واخلي او د دې نه مطلب چې لکه خپل کارونه په دې باندې وکړي. دویم د سرې خبره چې څومره ده نو مونږ سره مونږ کوشش کړی دی چې را تخمونه څه خپل هم پیدا کړو، څه مطلب چې د بار نه مونږ راغوښتي دي هغه مونږ په مناسب قیمت باندې په بازار کې 5500-6000 پورې مطلب چې تخمونه دي مونږ دلته په 5000 روپۍ هر قسم د تخم چې هغه شاکار دی، پای کې ودان دی، پای کې للمه ده، پای کې مطلب چې لکه نور ښه تخمونه دي زموږ سره. نو هغه مونږ مطلب چې لکه په رعایتي ریټ باندې 400-500 روپۍ د مارکیټ د ریټ نه هغه مونږ ارزان ورکو، د دې لپاره چې یو د مارکیټ مطلب چې لکه خپله د منماني ونه کړي، په خلکو باندې ګرانې سرې خرڅ نه کړي، په خلکو باندې ګران تخمونه خرڅ نه کړي. نو مونږ دا شی دا ریټ چې کم دی دا مونږ لیول کو چې لکه دا زیات نشي، مارکیټ مطلب دا دی چې لکه هغه مونږ کنټرول کو. دویم مونږ سره کمې سرې چې دی هغه SSP ده، یوریا ده، بونامي ده. چونکې ما خپله دې ته ډیمانډ ورکړو چې تاسو پکې DP هم راغواړئ، خو DP هغه زمونږ د برداشت نه ده، ځکه چې زمونږ سره دومره پیسې نشته، زمونږ سره دومره دغه نشته چې هغه یو ټرک مونږ په 13 لکه په 40 لکه روپۍ راغواړو. نو دا د هغې په وجه باندې مونږ SSP راغوښتلی چې SSP او یوریا ملګري شي نو دی نه DP جوړېږي. نو دې وجې نه مونږ SSP په 3400 روپۍ باندې ورکوو، 600 باندې. دا یوریا چې دا مونږ په 2700 روپۍ باندې ورکوو. بونامي چې دا یو نوی سره ده، یو نوی پروډکټ دی چې دې کې ډیران هم شامل دی، په دې کې نور هم مطلب چې ښې سرې دي. دا د ځمکې دغه چې کوم دی هغه برابري د هغې هغه کم نایټروجني یا فاسفورسي هغې ته چې کوم ضرورت دی هغه برابروي. نو هغه بونامي چې دا هغه یو نوی سره راغلی ده دغه موږ په 3000 روپۍ باندې مطلب چې لکه ورکوو دلته. نو زمیندارو ته به زما دا خواستې څنګه چې ورته ناظم صاحب دي د چیرمینانو صاحبانو اپیل وکړو دغه شان به زه ورته هم وایم چې راشئ د دې سرې او د دې تخمونو فایده واخلئ، ځکه چې دا به صفایي، دې کې به ګډوډي نه وي، دې کې به میکسینګ نه وي، دا به بالکل صفای او دغه شان سره چې دغه کوالټي لحاظ باندې په وزن باندې دا به برابري. که څه قسم له شکایت زمیندار ته راغی نو هغه زموږ سره رابطه کولی شي، مونږ ته ویلی شي. نور زه په آخر کې بیا هم د دې خپلو ناظمانو د ناظم صاحب نصیب خان ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغې راله او زما ته امید هم دا دی چې وخت په وخت به زمونږ دغه ته نه ګوري چې دې په خپله هغې دا دفتر دی، دا مطلب چې دغه دی. او محبوب صاحب خو ته مخامخ ناظرو په کار دا ده چې دی خو مطلب چې هر وخت مونږ سره هغه خپله رابطه کوي. نو زه به د دې زیاته شکریه ادا کوم، د دې د راتلو شکریه ادا کوم چې دوی زمونږ سره راله او دلته یې زمونږ افتتاح وکړه.